أشرقت نفسي بنور من فؤادي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ درود شریف ہوئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم څنګه چې موږ او تاسو ته د عقیدې درس راکړی او تعلیم یې راکړی چې الله خالق کائنات صمد دا یو ذات د معاشرت مبارکی مونږ ته تعلیم راکړی. رشتہ داری څه ته وایي، د پلار درجه څه ده، د مور څه ده او د ښځې څه ده، د ترونو درجه څه ده، تجارت او کاروبار تعلیم یې راکړی. بیا دا حلال ده او خرید و فروخت زما د ښودلی شوي شو طریقو مطابق کوئ. تجارت کی سود نه ځان ساتئ، حرامو نه ځان ساتئ، تجارت کی قسمونه مه خورئ، دو نمبري مه کوئ. دغه شان په معاملاتو کې خپل معاملې صفا ساتئ او دغه شان د روزې متعلق چې دا د الله حکم دی، فرض دی. د حج متعلق چاته الله وس ورکړي حج په فرض نو حج دی وکړي. دغه شان د زکات متعلق چا باندې زکات فرض وي زکات دی ورکړي. منځ بارکي اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و ہدایات فرمائی. منز محتم بالشان عظیم الشان عبادت تے ددی پابندی کوئی، سستی مہ کوئی. سستی کون کو دپارا ہلاکت تے تبعی دا بربادی دا. ددی عقیدے نواخلی معاملات و معاشرت، اخلاق حسنہ، تجارت، کاروبار، صلہ رحمی، رشتہ داری، دې ټول خبر و تعلیمی مونږ ته راکړی. چاته یاد دي چا نه هیر شوي، څوک یې یادوي نه، څوک یې واوري هیري، سوکی ووری عمل پی شروع کی، سوکی ووری عمل پی کئی مخکم خلقو تا اشاعت کی دی خبرو تعلیم ور گئی. دقشان د فتنو بارکم د اللہ پیغمبر د دی امت تا سپیشل ہدایات او پیشن گویانی
او صحابه کرام وړاندې دا خبرې کړي، فرمایلی چې اخیری امت زما داسې فتنې او پکې پیدا کی، مطلب د منځونو خیال بسوک نه ساتي، زکات بسوک نه ورکي، حج بسوک نه کوي، وېدا فضل خرچی دا، روزي بسوک نه ساتي، سره عام زنا وکي، شراب بخرسي، بے حیائی وي. او حدیث مبارک کے راضی دریز اللہ پیغمبر فرمائی نیک بخت او سعادت من بندہ اغدے، نیک بخت او سعادت من سڑے اغدے چھ اغد فتنو نزان بچ. بیاد اللہ نبی فرمائی گورا سعادت من سڑے نیک بخت بندہ اغدے چھ فتنو نزان بچ. بیا فرمائی چھ گورا نیک بخت او سعادت من شخص او سڑے گورا اغدے چھ فتنو نزان بچ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آخر زمانہ دا فتنی یو سڑے روان دے، دا روان سڑے پا بازار کی دا دینا ناس سڑے بہتر دے، دا ناس نا ملاس سڑے چھے بہتر دے چا ٹیک او ڈڑا والی، روان نا ناس او ناس نا ملاس چھ ٹیکی والی. ذکر چھ سمرہ اختلاط کمی، سمرہ گیدرنگ کمی، دمرہ فتنو نبا بچی. اس خود فتنو دور دے او دی کی گیدرنگ کی خیر نشتا ماں سوا دا دینی حلقونا. مسجد کے ناستا دا خیر، علماء سر ناستا دا خیر، مبلغین او تبلیغی حضرات سر ناستا دا خیر، مجاہدین سر ناستا دا خیر، صوفیان سر ناستا دا خیر. قرآن کریم تلاوت کول یو گٹ کے ناستا دا خیر، چاہتا واز و نصیحت کول اللہ دا رضا دا پارا دا خیر، سوک دا منکر ناو دا بدو کارون نا منکول دا خیر. اعلان کول، واز و نصیحت کول، خلار خودل، امر بالمعروف شریع اصطلاح کے و لنگویج کی و نہی عن المنکر، دا کول دا خیر کارون دی. نو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابوں ما تغوک کی دی خبری در تکو میں اسو. عبداللہ ابن عمر صحابی نم دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جناب رسول اللہ فرمائی چھ اللہ پاک پیغمبر لاسون مبارکہ دا سکڑا، دا سکڑا شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم گوتے مبارکی دا لاسون دوارو دا سے ورکی. فرمائی فتنی بڑیرش مقدار دیو لیش یا پا مقدار دیو گز، قدم پا قدم سنگا چی تیرشوی امتنو کی خلق گمراہ شوی او دیو بل قدم پا قدم باندے سٹیپ بائی سٹیپ داغی پا گمراہی کی چدے پیروی و تابیداری کولا. نو زما امت کی بمدا سے پیدائش دیبا قدم پا قدم
کم خلق چې گمراه دي دا غي پیروي وکړي بالکل شانه بشانه که زنا کوي زنا وکړي که شراب کوي نو شراب وکړي که دروغ وي نو دروغ ووي که قتل کوي نو قتل وکړي او که چغلی خوري چغلی وکړي او که سود خوري نو سود وکړي او که ظلمي نو ظلم وکړي خو بالکل قدم په قدم به یو بل پسې رواني تردی عبد الله ابن عمر ته فرمای چې ګوره کچرتا یهود او نصارا او گمراهون خلق دو حدیث مبارک کی ذکر شوه سمسیاری ته وای کچرتا دا یهود او نصارا د سمسیاری په دی ورکوټی شان دی جال کی ورکوټی زی جوړ کړي ځان لا او دنه پکې ننوځي او غیب شي نو دا په دې امت کې به دومره گمراه کون خلګي چې کچرته داسې اغي کوي نو زمو امت کې بم داسې احمقانه حرکتونو والا خلک پیدا شي ابو چیرې د دې سمسیاری په دې سوره کې او په دې کوټنۍ کې چې دې څه خبره شته راځه يهود او نصارا پکې نه نو تراشه ته مسلمان تم پکې نه نوځي دومره احمقانه او دومره بیوقوفانه او دومره نش حرکتونه وکړي په دې امت کې داخله ور مخکې وی چې قدم په قدم زرا په زرا قدم په قدم او بالش په بالش بالکل ټیک بس قدم په قدم بردی پیروي کوي نو کو څوک داسې چوکړل نو بس دیوم داسې نه نوځي سه چل ببکین عبد الله ابن عمر فرمایي دا الله پیغمبر فرمایي سوق صحابه کرام فرمایي سوق دا اليهود والنصارى فمن نو بس سوق هم دا خلق کنا بل سوق مراد نه دي هم دا خلق وې داسې دغه خلق بداسي کوي ورسته ورسه مسلمانان غیب هم دغه چلونه کوي دا خبره خورشتیا شي کنه زما هغه چلونه بلاغي کوي ورسته به پلانینګ مسلمان مخکې نه شروع دي هغه بلا کوي وغي دومره کار کړي چې هغه واغزي ته نه رسیدلی کم چې بېمانه مطلب او مسلمان کمزور التزام رسول ہے پورا دنیا کی د یهودو نصاراو ایجنټان چې دي دا نه يهود دي داغي او نه داغي عیسایان دا په پورا دنیا کې چې دې د پارکار سو کوي برائنام مسلمان کار پیسې اخلي هغه ورته کوي چې زمونږ دین بسنګ بدنامه مسلمان ته وزور سنگ ورګي علماء بسنګ ختمه جماعتونو کې به انتشار سنگ پیدا کی مسلمانانو حلال معیشت او تجارت ای کې به کم جدید تجدد به پیدا کې چې دې د تجارت چې د حلال په ځای حرام وګرځي ظاهری به حلالي باطن کې به 100% حرامي बिटकॉइन पर्पल बी फॉर यू ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज और बिया पाए कि सुमरा पार्टिकुलर दी और सुमरा हिस्सी दी और सुमरा नवी नवी का कारून दी FMU और बिया पाक कतर फैमिली अगा प्लानिंग او بیا تکافل په نوم باندې او بیا سیوینګ اکاؤنٹ په نوم باندې او بلا بیٹکوین خو بالکل یعنی دومره خلق پکې مصروف دي جعلی او 10 نمبر کرنسی اس حیثیت ورته نه حاصل لیکن هغه ایٹرنلی دنه دومره کوشش کړي دي
چې زما او ستا مسلمان هم چې د بیٹکوین کې لګیا دی کار کوي غي د پاره ټول شپه ناست سار ځان پیوشي یا لک روپۍ وبېلی اټول نه کمزورې او یا لک روپۍ وګټي او غټ خو بیا چې د کرونو کې اس حیثیت نشته بیٹکوین بیا نور دی کې لاندې راځنو د يهودو یو دومره لوی جال پدې کې ډیر مسلمانان ملوث پیسو ته سوق د ټینګي ایمان خو صلی الله علیه چې پیسو ته ټینګ شي الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد الله ابن عمر چې کله دا خبرې وکړي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما ته مخاطب شه عبد الله ابن عمر دی وخت کې بستا سهال وی اذا بقيت حساله چې د خلکو ایمان بوشي بوس دی وخت کې بس سهالت استا قد مزجت عهودهم خلق بدا معاهدو خیال نساتی واماناتهم دا اماناتون خیال بنسات واختلفوا اختلافات وزیاج فصاروا هكذا بالکل داسی اختلافات او باهمی ټک داسې به بلکې نه نوتی داسې سخت اختلافات وي ناکار خلق وي امانتونو پاسداری به څوک نه کوي د وعدو به څوک نه کوي حلال او حرام به څوک نه پیژني عبد الله ابن عمر تبسکه الله پیغمبر دی وخت کې ما د سبا کار دي قال فكيف يا رسول الله قال تاخذ ما تعرف بس پدی حالت کې الله پیغمبر موجود دی عبد الله ابن عمر صحابي دی فتنی بهترین زمانہ ده وې دی وخت کې ما د سبا کار دي نو دا الله پیغمبر فرمایي ورته چې کم سیس او کم کار دا تخخ کاری دا ونی اسلام واقع کم کار چې تا ته بد ولګي دا پرېږده وتقبل على خاصتك وتدعوهم وعوامهم الله اکبر الله اکبر اس فساد عام کے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بات اور جس عمل کو تم اچھے اور معروف جانو اس کو اختیار کرو اور جس کو منکر اور برا سمجھو اس کو چھوڑ دو اور اپنی توجہ خاص اپنی ذات پر رکھو اور اپنی فکر کرو اور ان ناکار اور بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بڑھنے والوں سے اور ان کے عوام سے تعرض نہ کرو بس دین ځان ساته د خپل ایمان فکر کوا نور سيزونو کې ګوتې موا نو دنیا دا معاشره چې دا بالکل ګنده شوی ده او دې کې د خپل ایمان فکر کلو ځان بچکول بس دا ډېر لوی کمال لې بس چې حلال روزي پیدا کی او د فرایض د الله اهتمام کی او د تمام گناهونو اجتناب کی او یو ګډ کې ناشته بس گیدرینګ اختلاط دا کم دی دا بی فائدې دی تعلق دوستانی دا بی فائدې دی ناکار خلکو سره دوستانه بس د پاکانو خلکو د الله دې موږ تاسو ته نصیب قرآن خود لیدا ٹھیک شو پاکان خلق د انبیاء کرامو په طرز زندگی او شهدا او صدیقین او صالحین علماء کرام صوفیان مبلغین مجاهدین نیکان خلق کم چې په جمعات کې کم خلقو کې د امانت پاسداری ادارو نسا کم خلقو کې وعدی وفاد د وعدی وفادار دي دارو نسا کم خلقو کې چې هغه بې ایمان دي با حیا دي دې سره تعلق جوړ کا بے حیا د زناکارو او د دروغجنو چغلی خورو بی عزت کم ظرفه بے حیا سودخواره غاصبان ظالمان او ظلم کون کی خلق بدماش ته خلق ناکار خلق بے صلاحیت خلق د منځو دس چې داغي غرکړی یا پریخی یا جمعتون پریخی یا علماء د کنزل کې سپک
او تجارت معیشت د مسلمان خرابوي بازارونه خرابوي بیايي پلاوي لدا سے خلق نزان وساتي کني قیامت پر ورځ بر ادا سے خلق په صفونو کې نعوذ بالله نعوذ بالله الله دې زموږ استاد حفاظت وکي کدي سره ممکن رسول دې خلق په صفونو کې مم الله پاسي سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من